نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، د غیر مقلدینو مناظر او د هغې مشر ریاض الله دو باغی باندې ډېر فخر کوي او ډېرو ته په اوچته نظر باندې ګوري. خو دغه مناظرې داسې دی او داسې عبارت وایي لکه ته وایې چې دا په پښتو کې لیکیا دی. بس په آخر کې به اعراب خاص نه ظاهرې خو لیکیا بس چې کوم دی عبارت وایي کوشش کوي آخر حرف اکثر چې کوم دی ساکن کوي. نو بس ځان یې د دې نه چې کوم دی بچ کړی چې په آخر کې اعراب نه ظاهروم چې څوک رانه غلطي ونه باسي. خو الحمدلله بیا هم ما د هغه یو مناظره وکتله، په هغې کې ما کافي ډېرې زیاتې غلطیانې راویستي، تقریبا 40 نه چې کوم دی برابره دي. دغه مناظر چې لوی لوی خبرې کوي او دا وایي چې زما په شان عبارت وایي، زما په شان عبارت وایي، تاسو له عبارت نه درځي او سند وایي، نو تا کومه توره کړله؟ خو سند چې دی ویل چې اکثر دی غلط ویلی دی. لکه د دې یو څو غلطیانې زه موږ نمونې خروار ذکر کوم. اول نمبر غلطي د کړي ده حدثنا اسحاق الواسطي. نو محترمو دا اسحاق دا منصوب نه دی، ځکه چې اسحاق دا فاعل جوړیږي د حدثنا دپاره، نو دا چې کوم دی فاعل دی نو دا مرفوع وایو، نو حدثنا اسحاق ووایو او د ویل چې اسحاقه. دا خو د اولا کسان هم دا غلطي نه کوي محترمو، اولا والا کسان هغوی په دې پوهېږي چې کل فاعل مرفوع، چې هر فاعل سي مرفوع وي او د چې کوم دی فاعل منصوب کړی دی. دا یې پکې نوې نحو ایجاد کړې ده چې اوس به فاعل له منصوباتو نه شي، ځکه ډېر وخت وشو چې فاعل چې کوم دی د مرفوعاتو نه خو دی راشه اوس یې پکې چې کوم دی منصوباتو ته اړوو، نو دې پکې منصوباتو ته اړول، نو دا ډېره غټه غلطي کړې ده. بل نمبر دليل واحد وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه انه رجل بلا سموجه. بل نمبر دليل واحد وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه انه بلا غلطي در کړی ده يرفعون ايديهم. محترمو دا ایدیهم نه دی بلکې يرفعون ایدیهم دی، ځکه چې ایدیهم دا اسم منقوص دی او اسم منقوص د دې حالت رفعی دا په تقدیری ضمی سره وي او حالات جری په تقدیری کسری سره وي، خو حالات نسبی په فتحی لفظی سره وي. نو دا خو د حالت نسبی خبره ده که نه، ځکه يرفعون فعل دی، دا واو ضمیر له فاعل دی، نو ایدیهم مضاف الیه مفعول به ده، نو د دې حالت نسبی فتحی لفظی سره وي، نو د چې کوم دی اعراب به بالکل هغه فتحی لفظي نه دی ویل، نو د دې خو حالت رفعی په تقدیري ضمیر سره وي، حالت جری په تقدیري کسر سره وي. نو دې په دې عبارت کې د رفع او د جر احتمال د هغې د اعراب شته دی، خو د نصب پکې بالکل شته نه. نو دا به الحمدلله زمونږ د اولا طالبانو هم انشاءالله دا غلطي نه کوي. ګوره څو اقسام لږ یاد کا، دغه رنګې بیا د غیر منصرف چې کوم دی 9 اسباب دي هغه یاد کا، انشاءالله ډېره فایده بدل درکړي او ډېر د بزسن خبر شي. او که دا نه یادې او پخوای نه ورځې دغه کاڼي برغړې او کله به چې کوم دی په پښتو کې عبارت وي چې بس دغه شان چل به نو دا غلطیانې به کوي. وجابر يرفعون ايديهم اذا ابتدوا الصلاه واذا ركعوا غور عبد الله وجابر يرفعون ايديهم اذا ابتدوا الصلاه واذا ركعوا غور عبد الله. دغه رنګ یو بل غلطي کړې ده ورأيت ابراهيم الشعبيه. قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود لتوكل. قال ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك. قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود لتوكل. قال ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك. محترم دا إبراهيم نه دی، دا رأيت فعل لپاره مفعول به دی او مفعول به دا د منصوبات نه دی،
نو لہٰذا دا به منصوب وی ورأیت ابراهیم الشعبیه دی او دا وی چې ورأیت ابراهیم الشعبیه نو دلته یعنی مفعول به یعنی مفعول به مرفوع کړی دی دای پکې بل غلطي کړې ده یعنی په مرفوعات و منصوباتو کې ترمیم کړی دی او راشي چې دا لږ بدل کو خیر د چې کوم د تبدیلی او پکې راولو 2020 دی نو په 2020 کې چې کوم دی دا تبدیلی به کوم ډېر خوند کوي نو محترم داسې مه کوه دا فاعل په خپل ځای باندې مرفوع ښه دی او مفعول به په خپل ځای باندې منصوب ښه ده ستا دا تبدیلیانې زموږ نه دي خوښي او ستا چې کوم دی دا ترمیم زموږ نه دی خوښو نو ته خو چې کوم دی ځان ته مناظر اسلام وې ځان ته چې کوم دی لوی مناظر وې او دا به کوم دا وي که چې زما په شان دی عبارت وایا زما په شان سند وایا نو ستا سره دونه مونږ اورېدلي دي چې تا څومره چې کوم دی غلطیانې کړي دي او څومره چې کوم دی تا په شګو کې چې کوم دی هغه د شګو هغه پړي دې رغړولي دي او دغه رنګې چې کوم دی پټینګ پې دي کاڼي چې کوم دی هغه شړنګولي دي او دغه رنګې چې کوم دی تا څومره چې کوم دوکې خلک لور کړي دي نو محترمه داسې غلط عبارت مه وایه عبارت کې چې کوم دی لکه سوچ و فکر کوه ځکه ستا چې کوم دی هغه اهل حدیث یې بدنام کړه ځکه چې اهل حدیث خو ډېر لوی دعوې کوي او ته چې دا دومره ګډوډ عبارتونه نو هغه به چې دا په چا باندې اورېدلي یو اوس دې خلاصېدلی شو نو محترمو دا د دې یو څو غلطیانې ما تاسو ته موږ نمونې خروار ذکر کړه انشاءالله د دې به نورې غلطیانې چې کوم دی هم انشاءالله ان قریب منظر عام ته بیا راځي هغه هم تاسو واورئ نو الله رب عزت موږ د غیرت خلکو نه وساتي وما علینا الا البلاغ